الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قول درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب دامت برکاتکم العالیہ وزادکم اللہ عزا و شرفا و مالا و کرامتا. او دلتا ناس علماء کرام معززین علاقہ مشران کشران، دا زما دپاره یقینا ډیر د سعادت خبره ده چې دا سویم کال دی الحمدلله چې مونږ او تاسو دلته په یو ډیر مبارک او په ښایسته مجلس کې یوځای کیږو، او الله دې دا مجالس او دا ملاقاتونه زمونږ د ټولو دپاره باعث خیر و برکت وګرځي. او زه دې ځله ډیر خوشحاله یم په دې چې کم حضرات دلته د دې علاقې مشران دي او د دې مرکز خدمت کوونکي دي چې د حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب دا وجود او د دا راتګ دی جماعت ته یقینا دا د خیر او د برکت لوی ذریعہ وه. او موږ به مخکې په هغه ورکوټي جماعت کې وو، پروس کال یې دا دعا هم کړې وه چې کال له مونږ یوځای کېږو چې الله د دې جماعت به غټه حصه کې مونږ یوځای کړي. او نن ماشاءالله هغه خواب و هغه دعاګانې گویا الله قبول کړي او موږ ماشاءالله په دې لوی جامع مسجد کې چې دی دلته موجود یو. الله دې حضرت مفتی صاحب ته او الله رب العالمین دې د دې جماعت چې څومره خدام دي او خدمت کوونکي دي الله دې ټول آباد او شاداب لري او د دې بدلې دې الله رب العالمین ورکي. او بیا مونږ یوځای کېږو که الله دې وکړي چې په داسې اعلی طریقه باندې او په ډېر ښایسته طریقه باندې دا مزین شوی وي او بیا په مونږ په دې کې کینو چې ماشاءالله باغ و بهار وي. هسې اوس هم باغ و بهار دی چې دا الله کور دی چې دا ټول پېښور را ټول کوي. نو احب البلاد الی الله مساجدها، که دا بنگلې دي او که محلات دي په ټولو کې خوبصورت او ښایسته ځای چې دی الله وایي زما کور دی، دا د الله کور دی. او چې نوم پې د الله شو د دې تحت الثرا نه تاسو والی د عرش معلا پورې دا ټول د الله رب العالمین کور دی، د دې نسبت ډېر اوچت دی. بهرحال الله رب العالمین دې د ټولې علاقې دپاره او د ټولو خلقو دپاره باعث خیر و برکت وګرځي. دا حافظانو ماشومانو ته دا رومالونه مفتی صاحب واچول او زما خو دا خپه لږ په تکلیف کې ده چې کبې مور پلار دي د هغوی دپاره ټولو ته مبارکباد دی. او دې ته خالي چا درون په دې نظر وکتل چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکی دی او تقسیم د دې وراثت الله رب العالمین کړی دی. پټکی د وراثت تقسیم د رسول الله د دې ابتدا دا سنت د الله رب العالمین دی، فرشتو ته ما چولی دی او بیا یې خوښ کړی د انبیا علیهم السلام دپاره دی، یعنې الله خوښ کړی دی او د هغې نه دا نسبت بیا روان دی. نو په دې وجه باندې به چې کم والدین دي نو دې پټکي ته او دې رومان ته به ډېر اوچت نظر کوي ځکه نسبت قرآن سره دی. او دا نن مجلس هم چې دی ماشاءالله نو دا د قرآن په اعزاز کې منعقد شوی دی او په دې نیت باندې مونږ او تاسو ټول کینو چې انشاءالله دا به زمونږ د بخشش او د مغفرت ذریعه وي که خیر انشاءالله. عزیزان محترم، د رمضان المبارک لوی تعریف چې دی هغه هم دا دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. همدا وجه ده چې د کال د 11 میاشتو په مقابله کې د رمضان المبارک په دې میاشت کې د قرآن سره د لوستلو د اوریدو اهتمام ډېر کیږي.
نور ایام هم شته دی او قرآن ویل پکار دی همیشه د پاره هر سهار هر روزانه اگر قرآن په ویلو کې فایده زمونږه خپله ده ګټه د دې زموږ خلکو ده او بله دا ده چې د مؤمنانو غذا ده مؤمنان چې کم په الله باندې مین خلک دي عاشقان دي محبت کوونکي دي نو دا بیا بې فیضه شی نه دی فایده ډېره زیاته ده انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون دا تاثیر به تاسو کتلی قاریان صاحبان په سوشل میډیا باندې په جماعت کې په مدرسه کې چې چا عربي نه ده زده او چا قرآن نه ویلی کمال دا دی چې هغه هم وایي نو په سړي اثر کوي او که نه کوي چې خدای زه خو په ژبه هم نه پوهېږم دا کم شی دی چې ما جړی او زما دا ویښته راوچت شي دا معجزه چې ده دا د قرآن او الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان باندې حضرت جبریل علیه السلام هم ذریعه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې دا د امت ته راولېږو هغه سره به تلاوت کېدو ذمه پروردگار اخستې وه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا ذکر مونږ نازل کړی دی او حفاظت الله وی زما په ذمه دی زه همیشه خلکو ته وایم چې زمونږ مادری زبان پښتو ده په کور کې مونږ سهار او ماښام پښتو وایو یو کس پکې نشته چې هغه عربي ویلی شي او الله د نامه نه دې زار شم د سکول کتابونه دي دومره پنډ وړي سکول 14 کاله وي او مدرسه 2 کاله وي 3 کاله پس ماشاءالله حافظ قرآن د 14 کالو تعلیم او سبق چې کم دی هغه ماته د سکول یو کتاب نشي یادولی زبانی یادېږي د سکول کتاب نه یادېږي او دا کتاب هغه سکول په کتابونو کې د پښتو شته د اردو شته هغه نه یادېږي هغه کتاب او د هغه ژبې کتاب چې ژبه زما د مور او د پلار نه ده زما نه ده زما د بچي نه ده او دا کتاب چې دی زما بچی 10 سپارې یادوي زبانی یادوي حفظ کوي بیا تهیریږي نه د زبر زیر فرق هم چې دی په هغې کې نه راځي او بیا دومره اعجاز چې په مخ د ځمکه څومره جوماتونه دي په حجرو کې په دیرو کې د دې قرآن تلاوت کیږي د هغه قرآن چې د هغه قرآن په دې معنا اکثریت خلک نه پوهېږي لیکن اعجاز دا دی احترام دا دی فضیلت دا دی او معجزه دا ده چې دا خلک دې ځان ته راپاسئ مونږ ټول چې دې جوماتونو ته راځو نو مونږ اوس په څه پسې راغلو چې په دې کې به حافظ صاحب او مفتی صاحب قرات کوي او مونږ به اورو او هغه قرات اورو او هغه کلام اورو چې مونږ په معنا نه پوهېږو لیکن دا ادب او دا احترام ما ځان ته راپاسئ دا معجزه د اصل کې د قرآن د زړه نه ورته راپاسمه څوک په زور خو نشي راوستی او 10 مې وکړو رالمه او 6 رکعاتو تراوته ودرېږم او 10 سپارې قرآن به اورم زه په دې نیت اورم چې دا د الله رب العالمین کلام دی څومره خوبصورتی او څومره حسن په دې خبره کې دی لکه دا ټول چې اوس راټول دي په دنیا جهان کې بهرحال رمضان المبارک د دې خاص چې کوم الله رب العالمین فضیلت بیان کړی دی لوی فضیلت دا دی چې په دې کې ما قرآن نازل کړی او تاسو وګورئ په دې کې ماشاءالله د قرآن سره د خلکو اهتمام کیږي عزیزان محترم درخواست دا دی الله رب العالمین د دې قرآن رالیږل او د قرآن بیا باقی او قائم پاتې کېدل په دې کې د یو ټکي د یو حرف تحریف نه دی شوی تورات زبور انجیل تاسو وګورئ یو په خپل اصلي صورت کې نه دی پاتې او قرآن وګوره ماشاءالله او اعجاز دا دی مونږه سو پیرې په دې مجالسو کې دلته د پېښور عیسایان دي د نورو مذاهب والا دي مونږ سره کینی نو په دې بهر ملکونو کې رواج دی چې په یو کانفرنس کې مونږ وو هغه وی چې تاسو د قرآن څه حصه ووایئ مونږ ته یې ووی مونږ زباني وویله ته خو یاده وه هغه ته چې ووی نو هغه وی چې یاره کتاب لټول غواړي کتاب نشته څومره ساعت ورته انتظار و بیا کتاب راوړو لکه ولې مونږ ویلی شو ته نشي ویلی روی زمونږ دا چې دی دا یو شان نه دي دا بدل دي
دا بدل بدل مطلب دا دی چې خط تحریف پکې خډیر شوی دی، یو وی بل وی او زبانی نشي ویل. او دا د قرآن اعجاز او برکت دی چې الحمدلله الله په دې کې دا تاثیر خېده او دا معجزه ده چې چاته زده دی، څوک اوریدونکی دی، څوک ورسره محبت کوي، دا ځان له ډېر خوش قسمته دی چې د چا په سینه کې محفوظ دی، هغه ډېر لوی سړی دی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انسان بیدار شه، د دې خبر احساس وکا دا د الله رب العالمین کلام دی. الله رب العالمین آغا الله رب العالمین سپوږمۍ، نور، سمندرونه، دریابونه او غرونه دا چې ډیر مضبوط او قوي شي نه دي، دا ورته ځي او په سجده کې پراته او دا ته معافي غواړي چې الله معافي راکا، الله معافي راکا. د جمعې شپه چې راشي ټول په لرزاني چې د جمعې ورځ ده او قیامت به د جمعې په ورځ راځي. خدایا که چېرته سبا قیامت شي الله موږ سره د عافیت معامله وکړه. نو الله وی انسانه ته بیدار شه چې تعالی الله دا اعزاز درکو چې ستا سینه د الله دا قرآن زغملی شي. دا معمولی شی نه دی. که دا ما په غرونو باندې نازل کړی وی، د دې زور، د دې روب دبدبه او د دې زور چې دی دا غرونو نشي زغمولی، بلکې دا غرونه به د دې د روب نه، د دې د دبدبې نه، د الله د خشیت او د خوف نه دا به پاره پاره او ټول ریزه ریزه وي. په انسانانو دا سود کړی دی. او بل سود د الله رب العالمین دا دی چې په دې امت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العالمین روجې فرض کړي دي. روجې په هر امت فرض کړي دي. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن په دوی باندې ډیر زیات فرض کړي دیش مسلسل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی په دې فکر مندو چې الله زما د امت بس کی، زما د امت د خلکو عمرونه کم دي. او په بنی اسرائیلو کې غالبا حضرت موسی علیہ السلام یو سړی وکتو 1000 سال د الله عبادت کړو، زر کاله چې دا وکتو خدای د دې سړی نه به پاک سړی سو، زر کاله استا عبادت کړي د بده خو په پټو سترګو لاړو، جنتی دې دومره فضایل اجرونه بسوک الله راټول کی. و چې الله رب العالمین ورته وی چې شتا داسې یو امت شته چې امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او ما د هغه پیغمبر امت له یو میاشت ورکړې ده، میاشت د رمضان ده. نو اوس تاسو وګورئ زه هسې د دې ځینه تمهید تړم، میاشت د رمضان ده. نو څه خاص خبره ده؟ خاص خبره دا ده چې د یو امت سره دا کار نه دی شوی چې د دې امت کم سړی د رمضان المبارک په دې میاشت کې راغی او خالی ابتدا وشوه، نو الله رب العالمین څه کوي؟ الله وی د دوزخ او د جهنم دروازې بندي او د جنت دروازې به کولاوي. دا د یو امت سره نه دي کړي چې شروعات وشي د جنت دروازې کولاوي دي، د دوزخ دروازې د دې امت دپاره بندي. ځکه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی چې په دې کې څوک آغاز وکړي نو د هغه عبادت به د نفل و عبادت به د فرض برابر ته ورسي. دا دې امت سره دا معامله شوې ده. او یو فرض چې سړی کوي گویا اویا فرض یې وکړل، اویا فرضه. دا د دې روجې برکت. په دې امت کې چې کم سړی د روجې ابتدا وکړي د سحر نه، چې دې سحري کوي او روجه ماته روجه شروع کی، نو په هغه وخت نه د الله په حکم باندې په مونږ کې په هر یو باندې الله 70,000 ملائکې مقرر کړي او یا زره ملائکه. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی دی، تا سره څوک جګړه کوي او تا سره څوک خرافات کوي، نو ته ورته چې زه دا کار نشم کولی ځکه چې زه روجه یم. دا کار تاسو ته یعنی علما چې دا حدیث بیانوي نو دا ډېر اوچته خبره ده. هلکه دې احساس ته لاړ شه چې ته روجه او تا ته اویا زره ملائک دعا کوي. په داسې وخت کې به ته په بازار کې خلکو سره جګړې کې او خلکو سره به کنځلې کې. دا د ډېر بیوقوف سړي او د نادان سړي کار دی چې چا سره قدري هغه به دا کار ونه کړي. نو بهرحال 70,000 ملائکې هر یو ته کیني او د پښمني نه د روجماتي پارې دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو امتی ته دعا کوي چې خدای دې وبخه. هر یو امتی ته د یوې روجې په بدل کې من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
چې چا روژه وساتله گذشته ګناهونه معاف، چا قیام وکړلو تراویح وکړلې گذشته ګناهونه معاف. چې ستاسو سره د دې احساس وي چا چې په دې رمضان المبارک کې تراویح کولې، یو تراویح چې سړی وکړي جمعه ته راشي او بیا ځي، الله یې د ګناهونو نه داسې پاکي لکه ماشوم چې د مور نه پیدا وي او پاک. دا هر یو تراویح فرض پرېږده، فرض خو د 70 درجو ته رسېدلی دي، او دا نفل چې تا 20 رکعاته وکړو گویا تاسو فرض وکړل. او بیا صرف د دې تراویح برکت دا دی چې چا دا تراویح وکړلې الله وی د گذشته ګناهونه معاف. حدیث مبارک کې راځي چې چا یوه روژه وساتله د مخ او د جهنم د اور په منځ کې به الله د 80 کالو مسافت پیدا کړي، 70 سال. نو زه خلکو ته یم چې کارکولیټر راواخلي، په یوه روژه 80 کاله د جهنم نه سړی لرې شو، نو په دیشتو باندې څومره لرې شو؟ 100 کاله راځي. نو ټول عمر 80 کاله 80 کاله 90 کاله دی. که خدا نه خواسته چا کبیره ګناهونه نه کړي، او الله دې په موږ نه کوي، خلکو ته دا درخواست دی دې ځای ته مه ځئ. کبیره ګناه ته چې لاړې گویا دی د سرکشۍ اعلان کوي، الله ته په مقابله کې ودرېږي. داسې سړی بیا الله نه پرېږدي، بیا ختمي تباه و برباد شي هغه خلک چې خدای پاک ته په داسې صورت کې مخامخ کېږي، ځکه معافي نه. او چې کم سړی خدا نه خواسته هیره کېږي، لغزش خطا کېږي، لیکن واپس راشي او الله رب العالمین ته سر کېږي چې خدای معافي غواړم، الله بیا به نه کومه. نو الله رب العالمین د هغه خلکو دپاره دا صورت د دې بخشش او د دې مغفرت ښی دی. نو بهرحال چې تاسو 10 روژې راټولې کوئ او په یوه روژه سړی 80 کاله د جهنم نه لرې شو، نو آیا څه امکان پاتې کېږي چې سړی به جهنم ته ځي؟ هېڅ امکان نشته، ځکه ټول عمر 80 کاله دی. مثلا خوند وګورئ څومره خوند دی په دې کې. وایي سړی چې راشي د الله کور ته داخل شي، راځئ د هغې نه به هم د رستو نه شروع. اوس چې تاسو کې کم سړی د خپل کور نه راغی او اودس په کور کې وکړو، جومات ته راغی، نو چې چا دا عمل وکړلو گویا د داسې وکړل لکه سړي چې احرام تړلی. حدیث مبارک وی احرام وتړي او سړی حج عمرې ته روان. تاسو خو دلته راغلی، په حج باندې 15 لکه روپۍ لګي، په عمره باندې 15 لکه روپۍ لګي. نو الله رب العالمین داسې شماري چې اودس چا وکړو د کور نه راغی، گویا د داسې وکړل چې په کور کې احرام وتړلو او حج عمرې ته روان دی. تاسو وایي سبحان الله، دومره اجرونه چاته ملاوېدی شي. او هلته نه چې را روان شو په دې تیاره کې د ماسوتن مونځ ته رالې، نو الله وایي دا زما شان دی او زما کبریایي ده، او واقعي د الله په دې خزانو کې دا کمال شته، د بل څوک دې حد ته شته دی نه چې دومره سخا د چا په خزانه کې وي، دومره مهربانه دی په دې خپلو بندګانو باندې. نو چې کم سړي قدم اخستو د کور نه را روانو، په یو قدم باندې به الله وی د نور خار ورکومه، خار د نور خار ورکومه، یو اجر نه ورکوم. دی هر چاته چې چا په دې تیاره کې قدم واخستو، الله رب العالمین بدله د نور یو خار ورکوي. دا به څنګه؟ نو اوس چې کم سړی الله رب العالمین تاریخ د الله هستی پیژني، حدیث مبارک کې راځي آخرنی سړی چې د جهنم نه راوځي، آخرنی کس، آخرنی دا لمبې منبې به پرې لګېدلي، په دې لاسونو به مړه کوي، تک تور شوی به د دې لمبو نه چې راوځي د آخرنی، دی به دا خیال کوي چې زه اولنی یم. آخرنی چې د جهنم نه راوځي خیال به دا کوي چې زه اولنی یم چې الله پې دا فضل وکړو، خدایه د دې مصیبت نه دې راوویستم. شاته به ګوري او شکرونه به وباسي، او خیال به دا کوي چې زه اولنی یم چې په چا باندې الله دا رحم وکړو چې زه د دې نه راوویستم. اوس مخکې ګورئ وراشي زمونږ د دې مسلمانانو، مونږ خپله خلک، مونږ الله رب العالمین نه د غوښتو طریقه ده که نه، نو زمونږ انسانان، مونږ خلک دې څه غواړو؟ خدایه پلاټ راکه، روزګار راکه، پیسې راکه، کور راکه، بېدبي معاف. او د آخرت والا دا خبره پکې چېرته ځان لده، ځکه د خلکو دې طرف ته ډېر ګمان نشته دی. نو دانا او هوښیار خلک هغه دي چې کم خلک الله رب العالمین الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین
والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. د پاکو د نیکانو خلقو صفت الله دا بیانوي. هغوی الله رب العالمین سره بار بار تجدید کوي، یاده کوي مونږ ایمان پتا باندې دی، الله مونږ وبخه، الله زمونږ ګناهونه معاف کا. اکا هغوی ته د دې خبرې پته ده ټولې خزانې چې په دنیا کې دي څنګه چې یوسف علیه السلام می مونږ خلقو سره دي څه هغه خلقو ته ګورئ چې چا سره وو او د هغه دومره د دې شتو سره د مال دولت د بادشاهۍ د هر څه سره د هغې د پاسه د هغوی عاجزي او تواضع وګورئ. یوسف علیه السلام می رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حالانکہ دا اللہ پیغمبر دے، داغه بدن، داغه خائص، داغه خوبصورتی، دا سچی دی اللہ اغلا ورکڑو او عاجزی وګوره فکر او سوال او دعاته داته د آخرت کی. خدای نه باچهی پکاره ده، نه دا باچهی مال سره کولی شي، او خدای نه خائص او نه سبس چې ټول کار دی الله دا ستا په دې خزانو کې دی. او الله چې بس ترا سره مل نه چې چا سره نه هغه غرق او تباه شو، چې چا سره خدایا ستا رحمت او شفقتونو بس نه دنیا دا هغه ښه کېدی شي بغیر ستانه. که دنیا هم ښه کېږي الله ستا په ملګرتیا به کېږي، او که آخرت هم الله ښه کېږي ستا دومره لوی پیغمبر دی او مرګ یادوي. الله داسې حال کې مرګ راکړه چې زه ستا په تابعدارو کې یم، او په هغه جهان کې مې چې الله ساتي د هغه خلکو سره چې په چا باندې ستا نظر کرم وي، په چا باندې ستا د رحم نظر شوي. ظاهره خبره ده چې هغه خلک به ډېر لوی وي. نو بهرحال زمونږ دعاګانې څه دي؟ زمونږ دعاګانې دا کچه کچه او کمزوري. الله وی زما طاقت ګوره، زما قدرت ګوره، زما کبریایي ګوره، او ته لګیا په دې دومره وړو خبرو کې لګیا. نو بهرحال الله رب العالمین ته به دغه کس چې د جهنم نه راوتی سوری به وګوري، یخې اوبه به وګوري، الله ته به وي خدایه دې ځي ته مې کا چې دې ښه سوري ته شمه لږې دلته اوبه وڅکمه. او بس بل سوال بیا نه کوم چې دغه ځای ته شي نو بیا به د هغې نه ښه سوری او ښه اوبه وګوري. چې هغې ته شي نو بیا به خدای ته وي الله که مې دې سوري ته کې خدایه مونږ دومره دغه نه شروع کړي، خدای چې بس یو کمره کور ورپسې بل شي که نه نو بس الله رب العالمین کار برابر دی. په خدای ووایه چې دا خوله بیا بندیږي، نو خوله چرته هم نه بندیږي، بس خوله بیا دا وایي بس راکه او راکه هل من مزید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بیا چې سړی خبریږي ځای ته رسېدلی خو په وخت باندې دی پوه نه. نو بهرحال زمونږ د خلقو طریقه نو هغه به م وایي، نو الله به ورته وایي چې اوس تاله بیا تا خو اوس ما سره واده وکړه چې خدایه بل سوال درته نه کوم. او وګورئ اوس دې لږ خوږ ځای او غوړ ځای وکتو نو اوس دې وایي چې خدایه دې ځي ته چې دا هغه ځي ته شي نو د هغې نه به خوا مطالبه کوي چې خدایه دا دې خوا ځای م راله خدایه که مې دې ځي ته کې. نو بهرحال چې هغه ځای ته شي دومره نږدې به شي جنت ته، د جنت دروازې ته چې دننه به د جنتیانو اوازونه اوري، خبرې ترې به اوري. نو بیا به کم انسان دی چې دې ته ټینګ شي چې جنت دی او دروازې نه زه بار ناست یم. بیا خو سړی بې اختیاره وایي چې خدایه پاکه الله رب العالمین رحم وکړه او رحم وکړه. الله به ورته وایي دقه شی به ورته وایي هلکه تا خو اوس واده وکړله او دا تا څومره وعدې ماتې کړې، تا وایې چې خدایه بل سوال به درنه نه کوم، بل به درنه نه کوم. نو آخر به وایي دی چې الله ته وایي خدایه د دې دروازې نه مې اخوا واړوه، بس الله بله مطالبه نه کوم. نو د الله د نامه نظار شم او د الله د شان نظار شم. الله رب العالمین به ورته وایي اوس صبر وکړه، اوسه پورې خو دې دا سوری او یو جام اوبه نه، اوس الله تا ته بله خبره کوي. الله به ورته وایي په دې به خوشحاله یې چې الله تعالی په دې جنت کې دومره ځای درکړي لکه د دنیا لس عمره پیرې، د دنیا لس عمره پیرې. یو سړي سوکنو نه ده کتلی، یو سړي لاهور نه دی کتلی، هغه ته الله وایي چې په دې به خوشحاله شي چې دومره ځای په جنت کې درکم لکه د دنیا لس عمره پیرې. نو هغه غریب به وایي چې دا ما د کم ځای نه زه رالمه او دا زه په کم حالت کې یم، اوسه پورې مې د یو جام سوال کو، الله راته وایي د دنیا لس عمره پیرې. هغه به وایي اتستهزئني وانت رب العالمین. الله رب العالمین ته ما پورې خاندې او ته رب العالمین. دې جملې ته بې ادبي مه وایئ،
دا جمله په بې ادبۍ نه وي، یقیني نه په دې خبره چې خدایه زه د کوم ځای نه رالم او په دې کومو سوالونو رالم او ته راته وایې چې زه تاله دومره ځای در کوم لکه د دنیا لس عمره پیرې. نو هغه داسې وي خدایه ما پورې خاندې، ما سره څه دي، یعنې زه د ګناهونو مجموعه یم، ما سره څه دي او ته به ماله دا راکې. الله به انی لا استهزئ وانت رب العالمین. نه، انی لا استهزئ مطلب رايات. نو الله رب العالمین به وایي چې نه زه تا پورې نه خاندم، ولکن علی ما اشاء قادر. زه چې دا تا ته څه ویمه زه په دې قادر یم، زه په دې قوت لرم، طاقت لرم چې تا له دومره ځای په جنت کې درکم، خاندم در پورې نه. نو وایي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه صحابه ناست یو دا حدیث اورئ، نو هغه چې دا خبره وکړه نو بیا مسکی شو. صحابه ورته وی چې تا ولې وخاندل په دې خبره؟ هغه وی ما ځکه وخاندل چې په دقه ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کوله نو هغه مسکی شوی و، هغه خندلی و. مونږ رسول الله ته ووی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ولې وخاندل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د الله دا بنده د الله سره دا کلام کوي او لګیا به دا بحث به کوي او خاص کر دا ځای چې ورته وایي چې الله رب العالمین ته رب العالمین او ما پورې خاندي، موږ سره څه دي او ته راته وایې چې په جنت کې به دومره ځای درکم. نو د ده په دغه جمله باندې به الله دې خپل بنده ته مسکی شي. سبحان الله. الله ته ګوره او په دې بنده باندې دې مهربانۍ ته او په بنده باندې دې شفقت او محبت ته وګوره. دا د الله خزانې دي چې دې بندګانو لا دا دومره څه ورکولی شي، د بل چا په خزانه کې دومره ځای نشته دی. نو تاسو ته ما ځکه ووایي چې کم سړی د کوره راغی په هر قدم باندې الله وی د نور یو خار به ورکوم، او ته چې رالی گویا داسې رالی لکه تا چې احرام واچو. او الله وی ما ته زما د کبریایي قسم چې کم سړی راشي او دی په جماعت کې ودرېدو او دی وی الله اکبر، دا اولنی تکبیر چې علما وی هلکه تکبیر اولا کې سستی مه کوه، دې طرف ته منډه کوه، په دې کې ټوله لوبه دا ده. دومره د الله رحمت او د الله قدرتونه په جوش کې وي چې د اولنی تکبیر سره چې دی الله اکبر وکړي، الله رب العالمین حکم وکړي چې د ټول گذشته ګناهونه معاف. دا د اولنی تکبیر سره چې کم سړی راغی او گویا هغه دا اعلان کوي چې خدایا سر مې درته کېښودو، الله اکبر. الله ته لوی دا ټول دا خواهشات دا ټولې ګډې وډې خبرې مې خدایه پرېښودې، هر در مې پرېښودو او الله رالم ستا په دې در کې کېناستم چې دې تکبیر وکړي. نو د دې تکبیر اجر ثواب ورته داسې دی چې الله وایي ګذشته ټول ګناهونه معاف. او ما ډېر مخکې په یو کتاب کې کتلي وو چې کم سړی رکوع ته ځي رکوع ته، نو په دې رکوع کې دا تک داسې دی څومره لمحې سړی په رکوع کې ناست موجود وي، څومره ساعت بخکته 3 تسبیحات وي، په هغې کې خلک ډېره سستي کوي، ټونګې وي. خو چا چې رکوع وکړله الله ولا د دې رکوع اجر داسې ورکوي لکه څومره آسماني کتابونه صحیفې چې نازل شوي لکه ده چې د هغې ټولو تلاوت کړي. و تاسو مونږ تورات انجیل په سترګو نه دی کتلی، لیکن الله اجر دومره ورکوي چې دا ما بنده ماته په رکوع کې لاړو بالکل راته داسې دی لکه ده چې تورات انجیل زبور دا ټول د تلاوت کړي دي، دومره اجرونه. نو چې الله درته کم تورات انجیل یادوي هغه نه یادوي لکه دا اوس چې کم عیسایانو سره دی چې انسانانو پکې ګډوډ کړی دی، هغه درته یادوي چې کم خالص د آسمان نه نازل شوي د هغې اجر درکوي. او قربان شم چې دی سجدې ته لاړ شي او الله رب العالمین ته په سجده شي، نو دا اوس د خلکو پورې ده چې دی کم ټایپ سجده کوي. د چا سجده داسې ده چې د روچتېدو زړه بیا نه کېږي. او غالبا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه یو بل بزرگ هغه دا ویلي و چې چا ورته ووایي حضرت ډېره اوږده سجده کوئ، دا څه وجه ده تاسو پکې ستړي شئ؟ هغه وی قسم دی چې زه سجدې ته لاړ شم داسې محسوسیږي لکه الله چې زما بوسې اخلي. نو چې سړی داسې حال کي چې الله یې ښکلی نو د هغه به دې تړو شي چې هغه راپاسي. خو چې دا څوک ولټوي چې لټون څوک وکړي هغه ته پته لګي چې سجده څه شی دی. نو چې انسان سجدې ته لاړ شي نو علماو مثال ورکوي، وایي ته سجدې ته لاړ شه بالکل ښکته شه، د انسان په ملا باندې چې څه شی پروت وي نو چې سړی سجدې ته لاړ شي نو هغه شی به ټینګ شي، نشي ټینګېدی.
اوبه کېده ګیلاس کېده لوښی بیگ سامان هر څه چې کېدې غورځېږي او که نه غورځېږي دا دقسې ده چې څه ګناهونه انسان راوړي او دی سجدې ته لاړ شي د ده د پاسه په دې شا باندې چې صحیح دا ټول لاړ شي پرېوځي وغورځېږي یو شی پې پاتې نه شي بیا چې دی د مونځ نه فارغېږي دا ملایک الله ته وایي خدای سړی چې راغلی و ډېر لوی پنډ پې د ګناهونو پروت و مونږ ترې لرې کړو ځکه الله ته ودرېږي لګیا دی لکه د دې غلاظتونو سره نه شي ودرېدی دا ته یو سیټ ته کوي دا ته مونږ سیټ ته کوو او دی سجده وکړي او مونځو کې چې فارغ شي مونږ وایو الله څه وکړو ورسره دا چې کم پیټ د ګناهونو راوړی دا ورته واپس په دې شا کو او که نه خدایه همیشه دپاره لرې کو والله به وایي ما ته ولاړو تا ونه کته د څه ووي ده زما ثنا وکړله زما تعریف یې وکړلو ما ته سجدې او تسبیحات وکړه الله رب العالمین به ورته د دې مونځ په صدقه او په طفیل فرشتو ته حکم کوي چې څه ګناهونه یې ځان سره زما کور ته راوړي دا ټول ترې لرې کوي د ده ټول ګناهونه ما معاف کړي چې هره ورځ چا عبادت کړی دی چا مونځ کړی دی چا دلته تراویح کړي دي دا ټول دې په دې خپل تصور کې راولي چې خدایه په مونږ باندې دې څومره مهرباني کړې ده او الله په مونږ باندې دې څومره کرم نوازي کړې ده چې خدایه پاکه دا دومره انعامات زمونږ دپاره او دا د چا په وجه چې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان خالی د افطار وخت ګوره دا ټول اعمال ګوره د روجې په دې حالت کې ګوره او بیا آخري عشره ګوره دا ټول عبادتونه او ثوابونه یو طرف ته او بیا ته وګوره په بني اسرائیلو کې سړی زر کاله عبادت کوي او الله رب العالمین خپل پیغمبر ته وایي چې نه د دې سړي نم بختور خلک را روان دي د دې سړي نم داسې خلک را روان دي چې د هغوی عبادت به په د په دې زرو کالو په عبادت هغه زورور او دروني والله دا څوک هغه امت به د محمد رسول الله هغوی ته به میاشت د روجې میلاویږي بیا به په هغه روجې میاشت کې یو شپی چې هغې ته لیلة القدر شپه وي لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو د عبادت نه د رسول الله د امتی د هر سړي دغه عمل چې دی په لیلة القدر شپه کې قیام وکړي دا شپه دته حاصل شي گویا چې د زرو میاشتو د عبادت هغه ثواب او اجر د حاصل کړلو په هغه څو که چا 2 رکعاته نفل کول او چا لس کول او چا څه کول خو بس دومره چې هغه موقع د حاصل کړله نو لاړو په دنیا او په آخرت باندې چې دی مالامال شو دومره اجرونه او دومره ثوابونه ورته الله ورکوي عزیزانو بس مقصد دا دی چې دا ټول انسانان الله په دې روژه کې په دې راټولوي دا ټول خلق راټولوي زه خلکو ته وایم په یو مونځ کې وګوره دا څو پیرې په یو مونځ کې څه شی دی الله اکبر رکوع الله اکبر سجده الله اکبر الله خپلو بندګانو ته وایي چې بندګانو بیدار شي زما مخلوق یې ما پیدا کړی ما زه ستاسو خالق او مالک یم او حاجت روا یم او مشکل کشا یم تاسو چې بس کوئ دا یو کار به کوئ او دا به کوئ چې په هر حال کې الله لوی دی الله سره څوک شریک نشته څوک حاجت روا نشته څوک مشکل کشا نشته بس د بندګانو نه تقاضا صدا د بندګانو نه تقاضا دا ده چې ټول بندګان په دې باندې راټول شي او راجمع شي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا بس مقصد دا دی څومره انبیاء علیهم الصلاة والسلام ټول د الله مخلوقات دي ټول د الله مخلوق دي الله پیدا کړي دي او انبیاء ولې دومره معتبر کړي او ګران کړي دي ځکه هغوی د هغه عبادت حق ادا کړی دی هغوی ورسره داسې عشق او محبت کړی دی او بندګانو دپاره یې مثالونه پرېښي دي چې راځئ که څوک غواړي چې الله سره عشق وکړي او محبت وکړي نو راځه چې د عشق او د محبت طریقه درته وښیمه الله رب العالمین دې موږ ټولو ته توفیق عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین